بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم د اول جز سبق نمبر 20 ته او الدرس الثالث دریم درس شروع شو. مرکبات. نو مرکبات څه ته وایي؟ نو ان شاء الله په دې باندې بنن باس کو. د دوو یا د زیاتو الفاظو رايوځای کېدلو ته مرکب وایي. د دوو یا د زیاتو الفاظو رايوځای کېدلو ته یعنی یو بل سره چې یوځای کېدو یا تعلق ته ترکیب هم وایي او د دې الفاظو د مجموعې ته مرکب هم وایي. یعنی دوه الفاظ دي یا 15 الفاظ دي، د دې چې کله داسې په یو جمله کې په یو لاین کې یوځای شي که نه، نو دغې ته مونږ مرکب هم وایو، دې ته ترکیب هم وایي، ترکیب هم ورته وایي. ټیک شوه؟ نو دلته کې وایي د دوو یا د زیاتو الفاظو خپل منځ کې د یو بل سره یوځای کېدو یا تعلق ته ترکیب وایي او د دې الفاظو دې مجموعې ته دې راجمع کېدو ته مجموعه څه ته وایي؟ راجمع کېدو ته مرکب وایي. ټیک شوه؟ د دې د یوځای کېدو ته مرکب وایي. بیا د مرکب دوه قسمونه دي. د مرکب دوه قسمونه دي. یو ته مرکب ناقص وایي، یو ته مرکب ناقص وایي، یو ته مرکب تام وایي. مرکب تام، مرکب ناقص، مرکب تام. ټیک شو جی؟ ښه. د اول نمبر چې دی که نه، اول نمبر دا مرکب ناقص دی. دا د مرکب دوه قسمونو کې اولنی قسم مرکب ناقص دی، دویم قسم مرکب تام دی. نو مرکب ناقص څه ته وایي؟ د دې اول مونږه صحیح طریقې سره تعریف زده کوو. مرکب ناقص دا هغه مرکب ته وایي، دا مرکب ناقص هغه مرکب ته وایي چې د هغې اورېدو سره هغه مرکب ته وایي چې د هغې اورېدو سره نه څه خبر معلومیږي، نه څه حکم معلومیږي او نه څه خواهش معلومیږي. ټیک شوه؟ بلکې هغه یوه نیمګړې خبره وي. آسان پوه کم. مرکب ناقص څه ته وایي؟ نیمګړې خبرې ته مرکب ناقص وایي، پوره خبرې ته مرکب تام وایي. تام معنا تمام او تمام پوره ته وایي. ټیک شوه؟ لکه رجل حسنون، دا نیمګړې جمله ده. رجل حسنون، دا رجلون چې دی که نه، رجلون دا پکې موصوف دی او دا حسنون ورله صفت دی. انشاءالله دا به موږ ښکته مرکب توصیفي تعریف او د هغې مثالونه ډېر وایو، قسمونه به هم وایو. نو رجلون حسنون معنا ده یو ښه سړی. نو یو ښه سړی څه؟ نه دا ویلی دي چې یو ښه سړی ناست دی، نه دا ویلی چې یو ښه سړی خبرې کوي، نه دا ویلی دي چې یو ښه سړی روان دی، نه دا ویلی چې یو ښه سړی لیکل کوي. دغه خبرې نه دي کړي، صرف وایي یو ښه سړی. نو دا خبره نیمګړې ده. که دې سړی ویلو چې یو ښه سړی مونځ کوي، نو بیا به خبره پوره وه. دې ته به بیا موږ مرکب تام ویلی وو. مرکب ناقص ورته ځکه وایي چې نیمګړې خبره ده. رجل حسنون، ښه سړی، یو ښه سړی. ټیک شوه؟ نو دا یو نیمګړې خبره ده. او کتاب رجل، نو دې کې د اول کتاب ته مونږه مضاف وایو او د رجلین ته مونږه مضاف الیه وایو. نو کتاب رجلین د یو سړي کتاب، کتاب رجلین د یو سړي کتاب. ټیک شوه؟ نو دلته کې اوس وګورئ، د یو سړي کتاب څه کولاو دی، بند دی، غټ دی، ورکوټی دی، ښایسته دی، بدرنګه دی. ټیک شوه؟ نو دا خبرې ورسره نه دي کړي، بس صرف ویلي کتاب رجلین د یو سړي کتاب. نو دا نیمګړې خبره ده. نو نیمګړې خبرې ته مرکب ناقص وایي. او دا چې ده که نه، وګوره دا دوه الفاظ را یوځای شو که نه، دې دوه الفاظو را یوځای کېدو ته ترکیب هم وایي او مرکب ورته هم وایي. دې ته ترکیب هم وایي، مرکب هم ورته وایي. ټیک شوه؟ وګورئ دا دوه الفاظ، دا کتاب او رجل، دا دواړه را یوځای شو. نو د دې دوو الفاظو را یوځای کېدو ته، یو بل سره تعلق ته، یو بل سره ملاوېدو ته، یو بل سره یوځای کېدو ته ترکیب هم وایي او مرکب هم ورته وایي. بیا مې تاسو ته وایي چې مرکب دوه قسمونه دي، یو مرکب ناقص دی، یو مرکب تام. نو اوس هم اول مرکب ناقص وي چې مرکب ناقص داسې مرکب ته وایي چې د دې اورېدو سره نه څه خبر معلومیږي، نه څه حکم معلومیږي، نه څه خواهش طلب معلومیږي. دا خبرې نه کېږي، بس نیمګړې خبره وي، نیمګړې خبره. لکه رجل حسن، یو ښه سړی.
کتاب رجل د یو سړي کتاب، نو دا نیمګړې خبرې دي. ټیک شو، امید دی په دې به پوه شوي. دویم نمبر د مرکب دوه قسمونه دي. که یو مرکب ناقص نو د هغې تعریف او مثالونه مې درته وویل. او دویم مرکب تام دی. تام معنا تمام، چې خبره پوره وي هغې ته مرکب تام وایي. چې خبره پوره وي، پوره خبره وي، چې ته پې پوه شې او تا ته د یو خبرې نه خبر شي. ټیک شوه، دې ته مرکب تام وایي. یا تا ته زه یو حکم وکم چې خذ الکتاب، خذ القلم، قلم واخله. یا زه تا ته وایم اکتب الدرس، کتاب دا درس ولیکه. یا زه تا ته وایم ایت بالماء، اوبه راوړه. نو دا حکم شو، حکم. او یو چې دی خواهش دی، طلب دی، طلب غوښتنه ده، عاجزي ده، التماس دی، نو هغه مرکب تام دی. نو ګورئ خبر چې دی دا مرکب تام دی، خبر مرکب تام دی، حکم مرکب تام دی، او خواهش، طلب، غوښتنه دا مرکب تام دی. نو زه تاسو ته د مرکب تام تعریف کوم. مرکب تام دا هغه مرکب دی، چې د هغې په اورېدو سره څه خبر معلومیږي. د هغې په اورېدو سره، د مرکب تام په اورېدو سره یا خو به څه خبر معلومیږي، او یا به څه حکم معلومیږي، او یا به څه خواهش معلومیږي. د دریو څیزونو کې به یو خامخا معلومیږي. یا به خبر معلومیږي، که خبر معلوم نشو حکم به معلومیږي، که حکم معلوم نشو خواهش، طلب، غوښتنه به معلومیږي. لکه اوس وګورئ الرجل حسن، الرجل معنا ده یو، الرجل معنا سړی، حسن معنا ده ښه دی، ښه دی. وګورئ دلته ویلو رجل حسن، یو ښه سړی. ٹھیک شو، دلته وایي الرجل حسن، یو سړی ښه دی. نه، سړی ښه دی، سړی ښه دی. نو دلته کې دا دی پکې راغی که نه، نو دا خبره پوره شوه. الرجل حسن، الرجل حسن. په دې به بیا وروستو تاسو د جملې کې، په جمله کې به په دې ځای تاسو پوهیږئ چې یاره رجل حسن دا څه شی دی، او الرجل حسن دا څه شی دی. ٹھیک شوه، نو دلته کې رجل حسن دی، او دلته کې الرجل الف لام په شروع کې راغی، معرب باللام دی. الرجل معرب باللام دی. نو الرجل حسن، سړی ښه دی، سړی ښه دی. نو دا اوس دا الرجل حسن چې دی دا جمله ده، دینه خبر معلوم شو چې دا سړی ښه دی، ښه سړی دی. نو خبر معلوم شو الرجل حسن، ښه سړی. ٹھیک شوه. یا زه وایم زید قائم، زید ولاړ دی. یا زه وایم زید جالس، زید ناست دی. زه وایم کتب زید، زید لیکل وکړه، کتب زید، زید لیکل وکړه. نو دې سمات معلوم شو اره که یار او کنه یار هغه لیکل کېناستو، زید ولاړ دی، نو ماته خبر معلوم شو. ٹھیک شوه. نو دې ته دې مرکب نه دا الرجل حسن سړی ښه دی، دې مرکب نه یوه خبره معلومه شوه، خبره معلومه شوه چې فلانې ښه سړی دی، چې فلانې ښه سړی دی. ٹھیک شوه، چې فلانې ښه سړی دی، دا دی رانه پاتې دی، دا به تاسو دې پسې ولیکئ، سړي پسې ښه، فلانې ښه سړی دی. اوس دویم واوره، خذ الکتابه. خذ دا د امر صیغه ده، معنی ته واخله، ته ونیسه. الکتابه کتاب، خذ الکتابه کتاب واخله یا کتاب ونیسه. نو دې مرکب نه د کتاب نیولو یا د کتاب اخیستلو یو حکم معلوم شو چې تا ته ما حکم وکړو خذ الکتاب، خذ القلم، اجلس، اضرب. نو دې نه حکم معلوم شو، حکم. ٹھیک شوه. نو دا مرکب تام دی. دا الرجل حسن سړی ښه دی، دا مرکب تام دی، جمله پوره ده. او خذ الکتابه یا خذ القلم، خذ یعنی بل یو څیز داسې ورته ووایه چې دا واخله یا اونیسه، یا داسې ورته ووایه اجلس ته کښېنه، یا اضرب ته وهل وکړه، اکتب ته لیکل وکړه. ٹھیک شوه. نو دغه دې ته مرکب تام وایي. او اوله قسم مې پکې دغه شوه الرجل حسن، دې کې خبر معلوم شو. خذ الکتابه کې حکم معلوم شو. اجلس دا یو حکم دی، اضرب حکم دی. ٹھیک شوه. دغه شان نور پکې داسې مثالونه لیکلی شي. نو دا یو حکم شو، دې نه حکم معلوم شو چې ما تا ته حکم وکړو چې دا کار وکړه. نو زه مشر یم، ته رانه کشر یې، زه به تا ته حکم کوم چې ته دا کار وکړه. دریم مثال دی رب ارزقنی، ربی ای زما ربه
ارزقنی مالا رزق راکا، مالا رزق راکا، ای زما ربا مالا رزق راکا، مالا رزق راکا. نو د دې مرکب ویلو نه یو خواهش یا یو التماس معلوم شو. التماس وای ستا دی باندې ځان پوهه کوي. ګوره زه مشرم ترانه کشرې، زه چې تا ته د یو کار کولو حکم وکم که نه، نو دې ته امر وای، امر. او التماس څه ته وایي؟ زه کشرم، زه تا ته یو درخواست وکم او هغې دپاره هم د امر صیغه استعمالېږي. زه درته یم یاره لږ قلم راکه، کتاب راکه، دعا الله نه کومه، یا الله زما دا کار وکړي، نو دې ته درخواست وایي، عاجزي ورته وایي. نو هغې کې مونږ په دې الله نه چې سوال کوو که نه، په دې کې مونږ د امر صیغې استعمالو، خو دې امر کې حکم نه وي. ځان نه چې کشر ته د امر صیغه استعمالوي، نو هغې کې حکم وي. چې د ځان نه غټ ته یا الله دپاره کوم د امر صیغې استعمالېږي که نه، نو هغې ته التماس وایي، عاجزي ورته وایي، درخواست ورته وایي، چې الله زه تا ته درخواست کوم چې ماله رزق راکړه. نو دغه ته التماس وایي، دغه درخواست ته، د عاجزي کولو ته التماس وایي، یا خواهش، یا الله زما دا خواهش دی چې ته ماله رزق راکړې. او دې لپاره د امر صیغې استعمالېږي. نو التماس معنا ده الله ته عاجزۍ سره درخواست کول. نو التماس ته معلوم شو، یا خواهش ته معلوم شو، یا طلب ته معلوم شو. زه د الله نه دا غوښتنه کوم چې الله ماله رزق راکړه. نو دا غوښتنه ده، دې غوښتنې ته خواهش هم وایي، دې ته التماس هم وایي، ٹھیک شو، دې ته طلب هم وایي. نو دې مرکب ته مرکب تام وایي، چې یا خو پکې یعنی خبر معلوم شو، یا پکې حکم شو، خذل کتاب دې کې حکم شو، یا پکې رب ارزقنی، رب معنا ای زما رب، ارزق معنا ارزقنی، مالا رزق راکا. نو دا حکم کې دا حکم دی، خو دې ته التماس وایي. ٹھیک شو، دې ته التماس وایي، دې ته خواهش وایي، دې ته طلب وایي، دې ته غوښتنه وایي. ټیک شو، نو دغه غوښتنې ته التماس وایي. نو دا دریم حکم شو، دا دریم مثال شو. ٹھیک شو، نو دا درې مثالونه مو وي. یو ته موږ ته الرجل حسن نه موږ ته خبر معلوم شو، خذ الکتاب نه موږ ته امر معلوم شو، او رب ارزقنی نه موږ ته خواهش، طلب، غوښتنه، التماس معلوم شو. نو دې خبر، دې حکم او دې خواهش، طلب یا غوښتنه یا التماس ته مرکب تام عموم وایي، جمله ورته هم وایي، کلام ورته هم وایي. ٹھیک شو. اوس مخکې وایي د مرکب ناقص یو څو نور هم قسمونه دي، شته، بلکې مرکب توصیفي لکه مرکب توصیفي موصوف صفت، مرکب اضافي مضاف الیه، مرکب عددي عدد معدود، مرکب جاری جار مجرور، مرکب اشاری اسم اشاره مشار الیه وغیرہ. ٹھیک شو. خو دلته به نن مونږ صرف د مرکب توصیفي بیان کوو. راتلونکي درس کې دلته موږ څه ځای نشته، نو دا کتاب کې داسې لیکلي، نو ځکه ما هم دا ولیکل. باقي مرکبات ناقصه او د جملې بیان آینده را روان دی. ٹھیک شو. نو امید دی په دې درس باندې به تاسو پوه شوي. په نن درس کې مونږ د دوو الفاظو رایوځای کېده او د هغې یا د دوو الفاظو یا د زیاتو الفاظو تعلق ترکیب هم وایي، او د الفاظو د مجموعې ته مرکب هم وایي. بیا هم د مرکب دوه قسمونه وي، یو مرکب ناقص، یو مرکب تام. مرکب ناقص هم درته ووي، ناقص نقص ته وایي. نقص معنا نقصان، نو نیمګړې خبره کې همیشه نقصان وي. مرکب ناقص نیمګړې خبرې ته وایي. ٹھیک شو. لکه رجل حسن، یو ښه سړی، یا کتاب رجل د یو سړي کتاب، نو دا نیمګړې خبره. مرکب تام څه ته وایي؟ چې پوره خبره وي، هغې ته مرکب تام وایي، چې خبره پوره وي، یا په هغې کې خبر وي، یا پکې حکم وي، یا پکې طلب وي، نو دغې ته دغه وایي، مرکب تام ورته وایي. ٹھیک شو. نو چې خبر پکې وي که نه، نو الرجل حسن، سړی ښه دی، نو دې کې خبر دی. دې جمله کې خذ الکتاب، کتاب واخله، دې کې حکم دی. ٹھیک شو. او رب ارزقنی، ای زما رب ماله رزق راکه، نو دې کې التماس دی، خواهش دی، غوښتنه ده، طلب دی. ٹھیک شو. نو دې ته مرکب تام هم وایي، پوره خبرې ته. مرکب تام چې دته مرکب تام هم وایي، دته جمله هم وایي، دته کلام هم وایي. ٹھیک شو. نو دا جمله او کلام چې دی که نه، دا مرکب ناقص ته نه وایي، مرکب تام ته جمله هم وایي او کلام هم ورته وایي. او بیا هم درته دا هم وي چې د دې مرکب ناقص نور قسمونه هم شته، لکه مرکب توصیفي، اضافي، عددي، جاري، اشاري وغیرہ. خو نن انشاءالله راتلونکي درس کې به موږ صرف د مرکب توصیفي بیان کوو، او بیا باقي نور مرکبات ناقصه او د جملې بیان
آینده نور درسونو کې انشاءالله را روان دی. امید دی په دې به تاسو پوه شوي یې. دا زموږ د نن ورځې درس دی، سکرین شاټ ترې واخلئ، ځان سره ولیکئ او په دې باندې ځان ښه پوه کړئ، یو ځل بیا واورئ انشاءالله ښه به پرې پوه شئ. نو دا به تاسو له په مستقبل کې ډېر زیاته فایده راکوي. زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس ور اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.